بسم الله الرحمن الرحیم. د تیرې ورځې درس کې موږ ټوکسیک ګایډر تعریف کړی او پاتوفیزیولوژي د هغه مو تشریح کړه، کلینیکي اعراض یې دا مو ټول تشریح کړه. نن د همدغې ټوکسیک ګایډر په تداوۍ باندې خبره کوو. ټریټمنټ اف ټوکسیک ګایډر. د ټوکسیک ګایډر تداوي په لویه کې په دریو برخو باندې ویشو. یو ته انټي تایرايډ ډرګز وایي، بل ته سرجري وایي او بل ته راډیو اکټیو آیودین تھراپي وایي. یعنې عمومي ډول باندې موږ ټوکسیک ګایډر په تداوۍ کې له درې طریقو څخه استفاده کوو: انټي تایرايډ ډرګز، سرجري او راډیو اکټیو آیودین تھراپي. لومړنۍ شماره انټي تایرايډ ډرګز. دا درمل د ټي سي او ټي چار تولید چې دی بلاک کوي، نه پرېږدي چې هغه اضافه تولید شي. په دې ګروپ کې هغه مشهوره درمل کاربیمازول او پروپیل تایوراسیل دي چې زیات استعمالیږي. کله کله میتیمازول نه هم چې دی استفاده کیږي. کاربیمازول د 2 الی 10 ورځو لپاره 10 ملي ګرامه د ورځې 3 ځلې ناروغ ته توصیه کیږي. 10 ورځې پس دوز راکمیږي، 5 ملي ګرامه د ورځې 3 ځلې، ځینې وخت 2 ځلو ته ضرورت پیښیږي. خو د تداوۍ موده یې اوږده ده، 6 الی 40 میاشتې. ځینې کتابونو کې 18 میاشتو پورې د تداوۍ موده د ټوکسیک ګایډر د کاربیمازول په واسطه. دویم درمل چې د هغې نه موږ ډېره استفاده کوو هغه پروپیل تایوراسیل دی. د دې دوز 200 ملي ګرامه د ورځې 3 ځلې دی. د دې برتري دا ده چې د دې نه ماشومانو کې موږ استفاده کوو او حامله ښځو کې. کاربیمازول په ماشومانو کې هم چې د استدبار نه لري او په حامله ښځو کې هم چې د استدبار نه لري. دا درمل مزاد استدبار دي د حمل په وخت کې، ځکه چې دا د پلاسنټا نه تېرېږي او د ماشومانو د هایپوتایرویډیزم سبب ګرځي. که چېرته میتیمازول استعمالوو نو 5 الی 10 ملي ګرامه په ورځ کې د دې نه موږ استفاده کوو. دا خو انټي تایرايډ درمل شو چې نومونه مې واخیسته او دوز او د تداوۍ موده مې چې تشریح کړو. د دې درملو ګټې څه شي؟ انټي تایرايډ ډرګز چې ټوکسیک ګایډر کې موږ استعمالوو ګټې څه شي؟ اول، نو سرجري. دا درملنه 50% کامیابه ده او ناروغ د عملیات د خطر نه خلاصوي او عملیات ته ضرورت نه پیږي. دویمه ګټه دا ده چې دې کې د ژوند د لاسه ورکولو خطر نشته. جراحي کې د ژوند د لاسه ورکولو خطر شامل دی. بل ډېره قیمتي درملنه نه ده، اکانامیکل ده. نو دا یې ګټې شوي چې د سرجري ته اړتیا کمه پیښیږي، پکې د ژوند نه تهدیدوي او اقتصادي هم ده او ضمناً 50% معاصره. ډیس اډوانټیجز څه شي؟ دا درملو استعمال چې د تداوۍ موده یې اوږده ده نو ناروغ ته خوشاینده نه وي. لکه کمه موده یې 18 میاشتې، دلته مې مخکې هغه ډیوریشن قید کې 6 نه تر 40 میاشتې. نو لانګ ډیوریشن کې بیا ناروغ کله چې دی یې خوري کله یې نه خوري. دا میسنګ دوزز دا هم چې دی پکې یو ډیس اډوانټیج د دې راځي. دا درمل ساید افیکټس لري. خراب ساید افیکټس چې د پلاستیک انیمیا ده، اګرانولوسایټوزس دی. نو دا ناروغ چې کله درمل ورته شروع شو، په درملو انټي تایرايډ ډرګز باندې واچول شو، په ډي ایل سی چې د تل وشي داسې هفته 15 ورځو کې یو ځل ډي ایل سی وشي چې خدای مکړه اګرانولوسایټوزس ورنه کې پلاستیک انیمیا چې بیا د کچېته د دې نښې ولیدل شي، بیا درمل چې د قطع کېږي. نو قطع د درمل چې د بیا علاج. دویم ساید افیکټس د درملو هغه اوروفارنجیل بکټیریل انفیکشن دی. خوله کې چې د السر راځي هغه ته بیا بکټریاګانې چې د مداخله کوي، ځکه اګرانولوسایټوزس ورکوي، معافیت کمیږي.
نو بیا بکټیریل انفیکشن ته ځانونه مسایل بل ریلپس ریټ یا فیلر ریټ چې د 50% ده نو 50% معاصره ده 50% چې دوباره ریلپس د تایروټاکسیکوزس په ناروغ کې راځي د دې درملو انډیکیشن دا کوم ناروغانو ته مونږه په ټوکسیک ګایډر باندې اخته استعمالو ولې شو اول هغه څوک چې د عملیات سره موافقه نه کوي پیشنټ ناٹ ویلینګ سرجری نه خوښوي نو مجبور دی چې ټوکسیک اعراضو د کنټرول په خاطر باندې د سیستمیک اعراضو د کنټرول په خاطر باندې د چې د انټي تایراید ډرګز استعمال شي دویم که یو چا یو ځل سرجری کړې وي د بیا دوباره ریلپس راغلی وي د ریلپس نه د سرجری نه وروسته ریلپس نو دا ناروغانو ته هم تاسو کولی شئ چې دویم ځل د جراحي د مخنیوي په خاطر باندې تاسو کولی شئ چې انټي تایراید ډرګز نه استفاده وکړئ دویم دریم پوسټپونمنټ اف سرجری د دې نه هدف دا دی چې ناروغ فعلا آماده نه دی عملیات ته غواړي چې عملیات ته تاسو آماده کړئ یا اوس مثلا اقتصادي وضع کمزوري ده پیسې نه لري د عملیات مصارف نشي پوره کولای تاسو نه وخت اخلي یا تاسو بلا مترافقه ناروغي لري چې هغه تاسو د عملیات مخه نیسي نو مجبور دی چې عملیات وځنډيږي نو کاغه د اقتصادي ستونزې له امله د اقتصاد ځنډي یا مریض آماده نه وي مترافقه نور ناروغي ولري هغه کنټرول وغواړي نو په دې صورت کې هم تاسو کولی شئ چې انټي تایراید ډرګز نه استفاده بل انټي تایراید ډرګ موثریت په سمال ډیفیوز ټوکسیک ګایټر کې چې د زیات دی هغه لارج ټوکسیک ګایټر زیاتره وخت کې سرجری ته ضرورت پیدا کوي چایس ټریټمنټ سرجری ده داغي خدا سمال ډیفیوز ټوکسیک ګایټرونه دا چې د اکثریت وخت کې جراحان چې د غوړ غړي چې انټي تایراید ډرګز باندې چې د کنټرول کوي دویمه درملنه د ټوکسیک ګایټر سرجری ده د سرجری اډوانټیجز دا دي چې ریپیټ کیور خو په تجربه لاسونو باندې چې هغه ایکسپیرینس هینډز وي نو ډېر ریپیټ کیور ورکوي سمدلاسه علاج د ټوکسیک برخه چې ټوله لري کیږي او سمدلاسه ټوکسیک اعراض چې د مینځي نو یو ګټه دا ده چې ریپیټ کیور راځي ډېر زر سرجری را دومره اوږده 13 میاشتې کنټرول ته ضرورت نه لري سمدلاسه تداوی زر نتیجه ورکوي جراحي ځوانه تداوی ده او معاصره تداوی ده او کیور ریټ هم چې د فوق العاده زیات ډیر کم ریکارنس شته 15% ریکارنس ریټ افټر سرجری نو د ډیر د تشویش وړ خبره نه سرجری چې خواله لري یو څه ډیس اډوانټیجز هم شته هغه دا دي که ناروغ فرض یې بشوي نه وي ښه عملیات آماده شوي نه وي نو د مرګ میره چانس پکې هم شته مورټالټي او موربیډیټي it carries mortality and morbidity بل جراحي دا طبيعي خبره ده چې پوسټ اپریټیو کمپلیکیشنونه سایډ افیکټس د تایرايډکټومي په ناروغ کې چې لیدل کی بل 15% ریکارنس دی هغه وروسته د سب ټوټل تایرايډکټومي نه کچې تا ټوټل تایرايډکټومي شوی نو ریکارنس او ډیس اډوانټیج چې دی هیڅ شته نه تایرايډکټومي نه وروسته کوم اختلالات رامنځته کیدي شي یا سایډ افیکټس څه شي دي اول هیموراج دی کچې ته مونږ د تایرايډکټومي په وخت کې چې د اپریټیو ټیکنیکس تشریح کوم هغه وخت کې خو هیموستاز کنټرول نه کو یا چې د مونږ غوټي اچو شریان وريته واغه چې د غوټي زمونږ چې د کار ني نو د هیموراج چانس شته دا هیموراج مونږ ته جنجال جوړای دلته عملیاتي ساحه کې زخم کې چې دا هیماتوم جوړیږي هغه په ټراکیه فشار راوړي ریسپیریټری ابستراکشن سبب ګرځي د اوزایما د لارنجیال اوزایما سبب ګرځي تنفسي لاره بندي خدای مکان اکسیا د دماغ را مسکی سړی په وخت باندې علاج وکړي نو غټ هیماتوم چې جوړ شي هغه دوباره عملیات خاني د اکثریت وخت کې چې انتقالول دوباره غواړي نه یا عملیاتي شب دوباره خلاصول غواړي هغه کلاس چې الته جمع شي هغه ټول لری کوي او کوم ځای چې هیموستاز
غلط شوی او هغه ته یا ستاسو لیګیچر سنپینګ راغلی او هغه به چې دوباره علاج کې دا یې د بې احتیاطۍ د وجې نه هیموراج رالو او دی تداوي شو. دویم سایډ افیکټس د تایرايډومي هغه ریسپیریټري ابسټرکشن چې یو علت لارنجیل اوډیما ده. لارنجیل اوډیما د انټوبیشن په وخت کې د ټراما د وجې نه راتلی شي، عملیاتي ټراما ورته زمینه مساعدولی شي. داسې ما مخکې وویل چې د هیموراج ورته لارنجیل اوډیما ته زمینه مساعده او د اوزایما له کبله تنفسي مجرا د بندېدو چانس شته دی. داسې د تراخیا د کولپس له کبله او یا د تراخیا د قاتېدو له کبله تنفسي مجرا بندېدی شي. علاج به یې څنګه کوو که دغه اختلاط رامنځته شوی په ناروغ کې؟ د اوزایما د کمېدو دپاره زیاتره وخت کې سټیرایډ ته ضرورت دی. اول سټیرایډ که چېرته د سټیرایډو سره هم چې دی زمونږ تنفسي مجرا کې سهولت رانغی نو بیا د بل مجرب انستیزولو په واسطه دوباره انټوبیشن که هغه هم امکان نه درلودو نو بیا په هغې صورت کې تاسو به ټراکیاسټومي کوئ. نو زه به داسې ووایم چې د ریسپیریټري ابسټرکشن اختلاط اسباب چې د لارنجیل اوډیما ده چې اسباب یې علتونه یې ما مخکې ویلي او یا تراخیا کولپس دی او د تراخیا قاتېدل دي، هغه سبب یې باید مرفوع کړو. د سبب د مرفوع کولو لپاره اوزایما دپاره سټیرایډ، دوباره انټوبیشن او تراکیاسټومي د دې اختلاط تداوي شو. ریکارنټ لارنجیل نرو پارالایزز دا کېدای شي یو طرفه وي، کېدای شي دوه طرفه. یو خبره. دویمه خبره چې زده کول غواړي کېدای شي د شارټ ډیوریشن دپاره او یا چې د ټول عمري پرماننټ لارنجیل نرو پلسي. دغه شارټ ډیوریشن دپاره چې کومه پلسي راځي کېدای شي تر 3 میاشتو پورې وخت ونیسي، خپله ښه کېږي. او دا د لانګ ډیوریشن والا دا ډېر نادر دی. نادرا لارنجیل نرو پلسي چې دی رامنځته کېږي او د دې اپریټیو ټکنیکس چې تشریح کوم نو بیا به د لارنجیل نرو د بچ کولو چلونه درته وښیو چې د کوم خوا نه چې د غدې نه راداخلېږي او څنګه بچ کېږي، څه وکړو چې دا پلسي نه رانشي. بل تایرايډ انسفیشنسي ده. تایرايډ انسفیشنسي زر نه رامنځته کېږي. د عملیات دا پوس اپریټیو دي 2 الی 15 کاله وروسته کېدای شي چې تایرايډ انسفیشنسي راشي او ناروغ هایپوتایرايډیزم ته لاړ شي. نو زما د دې خبرې هدف دا دی چې داسې ناروغان وروسته د عملیات نه هم چې دی تعقیبول غواړي چې یاره یو ځل مې عملیات کړی نور تعقیب ته ضرورت نشته نه دوباره مریضان راوغوښتل کېږي او د دوی هغه ټي-سي او ټي-چار لیول تعینېږي چې عدم کفایه د تایرايډ راشي. بل د پارا تایرايډ د غدې عدم کفایه ده. دا داسې کېدای شي چې د تایرايډ د غدې د ایستلو په وخت کې پارا تایرايډ هم سوینه چې دی ویستل شي. یو امکان یې دا دی. دویم امکان یې دا دی چې پارا تایرايډ پاتې وي خو بلډ سپلای یې متضرر شي. نو کله چې د پارا تایرايډ د غدې بلډ سپلای متضرر شي او یا چې د ویستل شي نو په دې صورت کې د پارا تایرايډ د غدې عدم کفایه رامنځته کېږي. که چېرته جراح د عملیات په جریان کې پوه شي چې یاره ما پارا تایرايډ بلډ سپلای قطع کړه پې پوه شو او یا دا دی چې دا غده مې لرې کړې نو د دې نه یو څو پارچې چې دی راغستل غواړي او بیا په سټرنو هایویډ مسلز کې د هغې کې چې دی د دې غرض کول غواړي چې غرض شي او راتلونکي کې د نه د پارا تایرايډ هورمونونو د تولید سبب بل وونډ انفیکشن. دا اختلاط هغه وخت رامنځته کېږي چې موږ تعقیم شرایط مراعات کړو. که چېرې د تعقیم شرایط مراعات کړو وونډ انفیکشن چې دی نه راځي. نو مخنیوی دا دی چې تعقیم شرایط باید جدا مراعات شي. بل کیلویډ سکار دی. په دې کې د جراح څه ملامتي نه وي، دا په ارث پورې اړه لري. نو بعضې وخت کې بدرنګه سکار سبب ګرځي، دا هم تایرايډوټومي سایډ افیکټس دی. بل سټیچز ګرانولوما ده. په دې کې جراح باید کوشش وکړي چې ګرانولوما د سټیچ رانشي د داسې تار نه استفاده وکړي چې هغه د رش پوړ وي، ابزار وي. مثلا ویکریل استعمال کی یا کیټ ګټ استعمال کی
نو بیا سټیچز ګرانوما نه راځي. سټیچز ګرانوما هغه وخت راځي چې نن ابزاربل سوچر میټیریال استعمال شي. نو سټیچز ګرانوما د مخنیوي لپاره بیا ښه کار دا دی چې ابزاربل سوچر میټیریال استعمال کړي او نن ابزاربل مې استعمالوي، نو د دې اختلاط مخه ونیول شي. خراب اختلاط د تایرايډکټومي دا چې د تایرايډ سټارم دی یا تایرايډ کرایسس دی، دا اختلاط هغه وخت رامنځته کېږي ګرانو چې ناروغ ایو تایرايډ شوی نه وي، جراحي دپاره آماده شوی نه وي، اما توکسیک حالت کې چې ناروغ عملیات شي نو تایرايډ سټارم ورکوي او دا ډېره خرابه حالت دی. دا ناروغ چې د هایپوټنشن ته ځي، سرکولیټري کولپس ورکوي، ډیهایډریټ کېږي، تبه د اندازې نه ډېره زیاته لوړه وي، هایپرپاریکسیا ورکوي. نو داسې یو خراب اختلاط د ناروغ د مرګ سبب ګرځي او هغه وخت رامنځته کېږي چې ناروغ هم توکسیک حالت کې عملیات شي او یو تایرايډ شوی نه وي، عملیات دپاره آماده شوی نه وي چې بیا وروسته څنګه توکسیک ګاټر والا عملیات آماده کوو تشریح کوم. دا اختلاط راکړو ناروغ چې د آماده نه و او ناروغ هایپوټنشن ته د عملیات نه وروسته لاړو، سرکولیټري کولپس، هایپرپاریکسیا او ډیهایډریشن ته لاړو. تداوي به چې په منډه په پیړه څنګه کوو. داسې ناروغان وینټایلیټري سپورټ ته ضرورت لري، کارډیاک مانیټور سره باید وصل شي او د زړه ټول دغه یې چې دی کنټرول شي. فورا ناروغ ته 500 تر 1000 ملي ګرامه هایدروکورټیزون چې د سمبلا سره آیوي تاسو پیشکاري کوي. د تبې د کنټرول لپاره به دوه کاره کوئ، هم کولډ اپلیکیشن به کوئ، هم پاراسټامول به د انفیوژن په شکل باندې ناروغ ته چې دی ورکوئ. د کولپس د مخنیوي لپاره، هایپوټنشن د مخنیوي لپاره د بدن مایعات باید ټول معاوضه کوي او ښه پریمانه اندازه باندې آیوي فلویډ ناروغ ته ورکوئ. لوبولز آیودین باید چې دی تاسو استعمال کړئ، 10 قطرې به ناروغ ته دا د ټاکیکارډیا د کنټرول لپاره به آیوي 2 ملي ګرامه پروپرانولول استعمال کړئ. په درملو کې پروپیل تایوراسیل پی ټي یو 200 ملي ګرامه دا اریتمیاګانو د کنټرول لپاره کېدای شي ضرورت پیدا شي ډایجکسین ته. که په دې تداوی باندې چې کنټرول نشو نو کېدای شي ټول وینې تبدیل ته ضرورت شي، بلډ ایکسچینج ټرانسفیوژن ته کېدای شي ضرورت پیدا شي. نو زه به خلاص داسې وایم تایرايډ سټارم تداوی دا ده که دا اختلاط راغی وینټایلیټري سپورټ به کوئ، کارډیاک مانیټور سره به یې وصل کړئ، 500 تر 1000 ملي ګرامه هایدروکورټیزون به ورکوئ، پاراسټامول به ورکوئ، کولډ اپلیکیشن به ناروغ ته وکړئ، آیوي فلویډ به ورکوئ، لوبولز آیودین 10 قطرې به استعمال کړئ، پروپرانولول به چې دی زرقي ورکوئ، پروپیل تایوراسیل به 200 ملي ګرامه ورکوئ، ډایجکسین ته کېدای شي ضرورت پیدا شي او کېدای شي ایکسچینج بلډ ټرانسفیوژن ته ضرورت پیدا شي. خو په هر صورت زما هدف دا و چې سرجري تر شا اختلاطات هم لري، داسې نه ده، هم د مرګ و میر سبب ګرځي، هم دغسې اختلاطات ورکوي او د هر اختلاط تداوي مې ویلې او کېدای شي ریکرنس وکړي. انډیکیشن د سرجري چا دپاره دی؟ چا دپاره سرجري کوو؟ هغه ناروغان چې د عمر د 45 نه کم وي، یعنې ځوان 25 15 45 کلونو عمر والا او ګایټر ولري او دا ناروغان نورې ناروغۍ ونه لري، نو سرجري دپاره فټ وي. د دوی دپاره بهترینه تداوي چې ده سرجري ده. انټي تایرايډ ډرګز به چې د یوازې ناروغ آماده کولو دپاره به استعمال کوو او نور به چې دی سرجري ته ځو. دویم داسې ټوکسیک ګاټر چې سایز یې ډېر غټ وي، لکه مخکې ما دلته لیکلي وو چې انټي تایرايډ ډرګز چې دی په سمال ډیفیوز ټوکسیک ګاټر کې چې دی مؤثریت له ځای نه ښایي، لارج باندې مؤثر نه دي. نو لارج ټوکسیک ګاټر چې دی دا سرجري غواړي. بله مهمه خبره دا ده چې پریګننټ زنانه دا باید په دویم ټرایمسټر کې چې دی عملیات شي، یعنې پریګننټ ټوکسیک ګاټر چې وي هغه د ماشوم د سیکس سبب ګرځي، دا حمل چې دی سر ته نه رسېږي، د دې دپاره چې ماشوم زموږ په ګټه راشي او زموږ په لاس راشي، نو دویم ټرایمسټر کې باید عملیات شي. سرجري هغه ناروغانو ته هم کوو چې دغه انټي تایرايډ ډرګز چې دی دا فیل شوي وي
انټي تایراید ډرګز فیلر راغلی مخکې مونږ ویل چې 50% کېدای شي فیلر نو کدی لومړنۍ میتود باندې ناکام شي دا تداوی بې نتیجې شي بې پایلې شي نو تاسو کولی شئ چې د سرجري نه استفاده وکړئ. ښه سرجري نه زما هدف څه شی دی؟ اول چې زه سرجري کوم ناروغ باید چې د سرجري لپاره آماده کړم ځکه ما مخکې وویل چې ټوکسیک حالت کې چې مونږ ناروغ عملیات کړو نو تایراید سټار هم ورکوي تایراید کرایسس ورکوي د ناروغ د مرګ سبب ګرځي نو ضرور ده چې اول ناروغ ایو تایراید کو د هغې نه وروسته چې دی بیا سرجري ته لاړ شو نو مونږ څنګه ناروغه جراحي ته آماده کولی شو او ایو تایراید کولی شو مونږ زیاتره وخت کې هغه ډېر مروج درمل چې دی کاربیمازول چې 10 الی 40 ملي ګرامه ته مونږ د ورځې استفاده کوو او د عملیات نه 2 یا 3 میاشتې چې هفتو ته یې راواړوم نو 8 الی 12 هفتې دا چې دی د عملیات نه مخکې شروع کېږي. که چېرته د کاربیمازولو مزاد استخدام موجود وي مثلا ماشوم وي مثلا چې د حامله ښځه وي نو بیا پروپیل تایوراسیل نه استفاده کوو 2 یا 3 میاشتې مخکې د عملیات نه کاربیمازول مو استعمال کو د عملیات نه مخکې چې دی 10 ورځې مخکې 10 ساعت کې د لوګولز ایوډین ناروغ ته شروع کړو. د دې ګټه دا ده چې هغه هایپر واسکولریټي چې د ټوکسیک ګایټر سره ملګری ده هغه چې دی کمیږي خونریزۍ چانس په عملیات کې چې دی کمیږي لایګیشن او بیا ترمه د ډیر استعمال نه چې سړی ژغوري عملیات اسانه کیږي نو د هایپر واسکولریټي د کمیدو لپاره موږ لوګول زایدون نه استفاده کوو او دا سره عملیات اسانه کوي بلیډینګ چانس کوي. که چیرې یو ناروغ 2 یا 3 میاشتې مخکې د تداوی سره موافقه نه درلودله په بیړه او عملیات چې د زور غوښتو نو ډیر زر سمدلاسه عملیات نشته چې ټوکسیک حالت کې عملیات وکړو د ناروغ د مرګ سبب ګرځي نو موږ یو د بیړې د آماده کولو یو لاره بله لرو چې هغه د بیتا بلاکرو نه استفاده ده. موږ پکې پروپرانولول 40 ملي ګرامه د ورځې 3 ځلې ناروغ ته ورکوو 1 یا 2 هفتې مخکې د عملیات نه دا ډیر زر ناروغ چې د عملیات آماده کوي. ګټه یې دا ده چې دا نه پرېږدي T4 په T3 باندې چې دی بدل شي نو هغه ټوکسیک تاثیرات چې په زړه باندې دي هغه هم راته کنټرول کړي دا بیتا بلاکر چې دی دا هغه ایمونو کم حالت چې انټي باډیګانې د هغې په کنټرول او مخنیوي کې هم کومک کوي او دا د زړه اراز هم کنټرولوي او نه پرېږدي T4 په T3 باندې بدل شي نو ټوکسیسټي ډېر زر کنټرولېږي د دې سره. نو زه به داسې ووایم که وخت در سره نو تاسو کولی شئ چې د کاربیمازولو په واسطه باندې ناروغ ایو تایراید کوي 2 یا 3 میاشتې مخکې د عملیات نه به یې سټارټ کوي او که چېرته وخت در سره کم نو بیا بیتا بلاکر باندې چې د ناروغ ایو تایراید کوي او ورسره لوګول ایوډین هم ورسره استعمال کوي چې هایپر واسکولریټي کمه شي. ناروغ عملیات ته آماده شو موږ سره عملیاتي میتودونه شته دی نظر حالت د ګایټر د ګورو او هغسې عملیات کوو. په پرایمري تایروټاکسیکوزس کې موږ زیاتره وخت کې سب ټوټل تایرایډیکټومي کوو. په سیکنډري تایروټاکسیکوزس کې هم چې دی موږ سب ټوټل تایرایډیکټومي کوو. د سب ټوټل تایرایډیکټومي نه زما موخه دا ده چې دواړه لوبونه اسمس دا به لرې کوو خو د هر شخص د غټې ګوتې د دې پلپ په اندازه باندې په یو لوب او په بل لوب کې چې دی دغه پل په اندازه باندې موږ یو تایرایډي نسج پرېږدو د دې ناروغ دپاره چې 8 یو خوا پرېږدو 8 بل خوا یا 15 بل خوا 15 بل خوا نو 10 یا 14 ګرامه نسج چې پاتې شي دې ته سب ټوټل تایرایډیکټومي وایي. نو دا یې ښه میتود دی او د دې نه چې ډېره استفاده کېږي خو یو سایډ افیکټس د دې دا یي چې سب ټوټل تایرایډیکټومي کې مې دلته مخکې هم لیکلی و چې ریکارنس ریټ پکې 15% دی. دویم عملیات د ټوکسیک ګایټر هغه ټوټل تایرایډیکټومي ده. د دې ښه والی دا دی چې بیا ریکارنس نشته
خو نقص دا دی چې دې ناروغانو ته به چون ټوټل تایرايډکټومي شوې ده هایپوتایرايډیزم ته ځي نو لانګ لایف تایروکسین به چې دی واخلي نو دلته دغه یو نقص دا دی چې دا به دوامداره ټول عمر تایروکسین اخلي او ښه والی دا دی چې بیا ریکورنس نه ورکوي که چېرته ټوکسیک ناډول وي یوازې یو لوب کې چې دی مسله یو لوب نارملي نو بیا سرجري چې دی هیمي تایرايډکټومي ده معنا دا چې هماغه یو لوب کې چې مسله ده هماغه لوب چې دی ایستل کېږي هغه نو سرجري درې قسمه شوه یوې سب ټوټل تایرايډکټومي شوه بلې ټوټل تایرايډکټومي شوه او بلې هیمي تایرايډکټومي شوه چې د دې مزایاو ډیس اډوانټیج مې مو ویلې او د دې مزایاو ډیس اډوانټیج مې هم چې دی ورته اشاره وکړه درېیمه درملنه موږ سره راډیو اکټیو آیوډین تھراپي ده د دې ګټې څه شي دي اډوانټیجز یې دا دي چې سرجري مخه نیسي د درملو انټي تایرايډ ډرګز ته بیا ضرورت نه چې دا استعمال کړي سرجري ته هم ضرورت نشته او دا خواله ده بل خواله دا دی چې دا ډېر اسانه تھراپي ده ډېر اوږد مودې لپاره ده لس نه 15 مایکرو کیوري د دوز ریټ ته ډېر اوږده تداوي شپږ هفتو ته چې د کېدې شو زیاتره وخت سنگل دوز باندې تداوي کیږي بل مهمه خبره ده چې مور کاست افیکټیو موثریت هم ډېر دی او بل مهمه خبره ده چې اقتصادي هم ده لوړ قیمت نه ده بل خواله دا دی چې ریکارینګ لارنجر نرو پارالایسس دا هم چې نه ورکوي نو دا ګټي ډیس اډوانټیجز چې دا په لاکټیټینګ وومن او پریګننټ وومن کې چې د مزاد استعمال ځکه دا پرماننت هایپوتایرايډیزم سبب ګرځي نو د پلاسینټا نه چې تین شي ماشومان چې د پرماننت هایپوتایرايډیزم باندې یو ماشومانو کې استعمال ځکه مزاد استعمال دی چې د هایپوتایرايډیزم نه علاوه د سرطان باندې چې د بدلېدو چانس هم شته نو کانټرا انډیکیټډ دی په پریګننټ ان لاکټیټینګ وین او چلډرن کې استعمال نشي لس الی 15% بیا پرماننت هایپوتایرايډیزم ورکوي او د هایپوتایرايډیزم علاج موږ مخکې ویلو که چېرته دا استعمال شوی او هایپوتایرايډیزم ته ناروغ لاړو نو بیا به موږ چې د سل الی یو نیم سل مایکروګرام ډیلی د ناروغ ته به چې د موږ تایروکسین بل ساید افیکټس یا ډیس اډوانټیجز دي درملو دا دی چې بعضې وخت کې ناروغ چې اریتمیاګانې لري د هغې د ایکساسربیشن سبب ګرځي نو ښه خبره دی چې کله راډیو اکټیو آیوډین استعمالیږي باید د داخلي د متخصص د نظر لاندې د قلبي متخصص د نظر لاندې چې د استعمال شي تر څو د اریتمیاګانو سبب چې ګرځي چې هغه بیا په خپل وخت کنټرول شي انډیکیشن د راډیو اکټیو آیوډین تھراپي څه شی دی اول ریکارنس افټر سرجري کله چې انټي تایرايډ ډرګز ناکام شوي او موږ سرجري ته لاړو اوس سرجري ناکامه ده په هغې صورت کې موږ د راډیو اکټیو آیوډین نه استفاده کوو د یو انډیکیشن دویم هغه ناروغان چې هغه انفټ دي د سرجري دپاره مثلا کارډیاک سیمپټمز لري نو دا ناروغان چې قلبي تکلیف زیات دی او سرجري نشي تحمل کولی د دې نه چې د موږ استفاده کوو خو ما مخکې اشاره وکړه چې د قلبي متخصص د نظر لاندې باید چې دا درمل تطبیق شي ښه ګرانو چې داسې یو ناروغ چې هغه قلبي ستونزې زیاتې وي نو راډیو اکټیو آیوډین جمع انټي تایرايډ ډرګز د شپږ هفتو لپاره د دوی تداوی لاره د حل ده دې باندې موږ کولی شو چې سمال ټو موډریټ تایرايډ انلارجمنټ هم تداوي هغه لارج چې وو هغې لپاره یوازینۍ تداوي چې دی هغه سرجري وه ځکه هغه کمپریسیو آراز ورکوي نفس کوتاهي ورکوي د بلې ستونزې ورکوي تنفسي مجرا بندوي نو هغه په دې شیانو باندې نه تداوي کېږي د دې لارج سایز به پرې نه تداوي کوئ سمال ټو موډریټ سایز د تایرايډ چې دی تاسو پرې تداوي کولی شئ دغه شی چې زه را خلاصه کړم نو دلته عنوان لیکم چایس آف تھراپیز چاته کومه درمل استعمال کوم دلته خو درې شو
چاته انټي تایرايډ ورکم چاته سرجري وکم او چاته چې راډیو ایوډین استعمال کوم نو دا بدل تر د خلاصه ماولی کړه ډیفیوز ټوکسیک ګایټر ناروغ عمر په نظر کې وساتئ ګرانو 45 کال نه بار یو ناروغ د داسې بل ناروغ د داسې چې ځوان و د 45 نه کم نو دا ځوانانو کې ستونزې ډېرې نه وي دوی سرجري ته فټ وي نو دوی ښه تداوي چایس تداوي چې د سرجري ده او د 45 نه چې بار نو پاره کې قلبي تکلیفونه او دا شیان ډیر وي نو مخکې ما وویل چې دوی ته راډیو ایوډین تھراپي کوو او انټي تایرايډ ډرګز وکړو او د انټي تایرايډ ډرګز تداوی مو د شپږ لا څلور میاشتې او یا 13 میاشتې او راډیو اکټیو ایوډین تھراپي تداوی شپږ هفتې کچېتا ټاکسیک ناډولر یا سیکنډري تایروټاکسیکوزس وي نو د دې دا سایز غټ وي نو د غټ سایز لپاره مخکې ویلې چې سرجري ضرور ده او د سرجري لپاره مو شرط کې خو چې ناروغ به اول ایو تایرايډ کوو نو بیا به د هغې نه وروسته سرجري کوو او که ناروغ ایو تایرايډ نه کوو او ټوکسیک حالت کې عملیات کوو نو بیا یې اختلاط تایرايډ سټارم دی چې کنټرولول بیا سخت دی او مرګ او میر چې دی په حتمي دی پکې کچېتا یو لوب کې مساله وا ټوکسیک سالیټری راډیو د ناروغ عمر د 45 کال نه برو نو راډیو اکټیو ایوډین تھراپي ورته وکړي او د 45 نه ښکته نو ما یو لوب لري کړی چې دلته مې لیکلی او هیمي تایرايډکټومي کله داسې یو ناروغ سره مخ شم چې هغه ریکارنس شوی وي سرجري ورته شوی ده او بیا ریکارنس رالو د عمر د 45 نه کم نو انټي تایرايډ ډرګز باندې چې تداوی کوي او کچېتا ریکارنس افټر سرجري د 45 نه عمر اباف نو بیا راډیو اکټیو ایوډین تھراپي ورکړه کله داسې ناروغ سره مخ شوم چې یو ځل سرجري شوی او درملیزه تداوی ورته شروع شوه دواړه قسمه درمل راډیو اکټیو ایوډین تھراپي ناکامه شوه انټي تایرايډ ډرګز نو اخرانه لاره ده بیا موږ سره اخرانه لاره بیا سرجري نو چای سره تھراپیز چې دی فرق او دغه اصول ناروغ څنګه عملیات او لږ به عملیات باره کې لږ معلومات درکړم اپریټیو ټیکنیکس څنګه موږ مخکې وویل چې ناروغ باید ایو تایرايډ شوی وي د هغې نه وروسته به چې دی بیا ناروغ عملیات خانې ته ځي او د ایو تایرايډ کېدو دپاره موږ وویل چې مونږ کاربیمازول استعمالوو مثلا زه سبا ناروغ عملیاتوم اخرنۍ دوز د کاربیمازول چې د سهار کې بیا نه ورکوو د ایوننګ یا چې د عملیات د کولو نه یوه شپه مخکې